مونه خو څه پټ نه دي، ما خو علاقه ده، ما ته پته ده چې موږ کوم تکلیفاتو نه تېرېږو، کوم مسایل دي موږ. خو هر ځای کې موږ د یوه خبره کوو چې الحمدلله موږ ټولو ته یو ریکویسټ کوو چې دې د وړوکي ووټ کې سره پارټو ته ګورو. ما اکثر ما ته ډېر ملګري یایي چې یاره تورڅپرو کې کسان یایي چې یاره ووټ نه ورکوو. ما ورته ویلي چې څه جواز شته نه د خدمت کې راسره څوک که مقابله کوي چې وکړي. او ما ته ډېرو ملګرو کړي چې یاره چارګري و تورچپري کې دا له غوندې یایي چې یاره موږ ووټ پارټۍ ته ورکوو یا فلانکي ته ورکوو. نو ما خو کله داسې څه بد کړي هم نه دي علاقې کې داسې، او څوک ثبوت کوی هم نه شي چې ما ته چا کال کړی وي او ما منټونو کې هغه ته ځان نه وي رسولی د خپل خلکو چې زه داسې نه بجوړ ته څم اورګزو ته څم. دا خو ما هغه خبرې چې ګڅ لاس کار ده چې خپل علاقې کې خدمت کوم. نو زه لکه دې ته راغلی یم چې ما سره ټیم شته نه، ډېر شارټ ټیم ده. تاسو ته پته ده چې حالات را باندې څه تیر شو. کور ته هم زه رسېدی شم. که چا دا ګیله وي چې یاره ما ته کور ته نه ده راغلی یا څه، مو خدای ګواه ده کور ته به مو ټیم وبسلی وی خو رسېدی نه شو. اوس کلي په کلي ټول علاقې کې چې ګرځو باروې سره پروګرامونه کوو. بیا کلو کې 2-3 ورځې زه کلي ته وباسم شاپور ته، ریزې کې 2-3 غنټې زه مختلف کلو کې پروګرام کوم په یو ځای. مجبوري دا ده چې ټولو ته سوال کوم چې زه ووټ دینه نه غواړم، زه سپورټ غواړم خپلو خلکو. زه هر چا ته یم چې ګوره تورڅپرو والا داسې ډپارټمنټ نشته چې دو پکې وي نه، داسې علاقه نشته چې دو ملګري نه وي، او داسې سپورټسمین نشته چې هغه نورو ځایونو کې دوستۍ نه وي. په کیل کې هم تکړه یو، هر رنګ ملګرتي مو دي. صرف پر صرف مو د یو ریکویسټ کوو چې ووټ نه سپورټ مو وکړو. انشاءالله نا امیده کېږو به بالکل نه. هسې هم تاسو مو پریښي خو نه یو، ما خپل شاپور چاته نه ده پریښی. که چېرته نه ما ته حقوق میلاو دي ما ترې اخیستي، که چېرته نه هم بل ځای کې چې شی تقسیم کېږي ما ورته ویلي چې شاپور حساب وکېږي. نو ما خو هسې شاپور پریښه خو نه ده، او نه د شیونو شوقي یو چې یاره مو د ښو بنګلو و ښه اورې دورې علاقو شوقیان وو. خدای ګواه ده که شوق مو شته دو شیونو خدمت سره مو شوق ته دا مو ټیکال هم ده، دا مو بم دي، هر څه مو دا خدمت. او دا پورا کوهاټ کې الحمدلله څوره کسان ولاړ دي. زه به ته هم کړ هغې رسې ما ته یو کس ویل مال که خدمت کې راسره مقابله کوې د سره کوی، چې که خدمت باندې دی والی وم خو ټیک ته په پیسو زه چا سره مقابله نه کار. سړي خپلې پیسې دي، دنیا خلک دي ګاډو کې پیسې ګرځوي، څوک چا ضمیر اخلي. لکه داسې سیستم روان ده چې د ارمان چې مو تکلیف برداشت کوو، د تکلیفونه را باندې رسي، دا صرف پر صرف مو ضمیر خرڅ شي. ډېر خلک تاسو وګورو پیسې ګرځوي، ما ته بار خلک داسې پروګرامونه دوره خرچه کوي، خدای ګواه ده خپلې پیسې لګوي، خپلې منډې ته رسوي، ګاډي خپل استعمالوي. نو خپل علاقې باندې خو ما ډېر حق جوړېږي چې تاسو ما ته خپل انرژي صرف سوشل میډیا دار ده، موبایل دار ده، صرف موبایل راواخله ریزې کې چې که 10 کسانو ته ته کال کوی شي. موږ خو صرف دا ریکویسټ ته راغلي تاسو ته. ګوره ایجوکیشن کې ماشاءالله ډېر دي، ټیچر حضرات هم دي پکې، پولیس کې هم دي، هر یوې محکمې کې شته. او پولیس والا ته به هم پاته وي چې کله بیا کوهاټ کې په پولیس تکلیف راغلی مو نه ده پرېښي، که کله بیا په ټیچرانو تکلیف راغلی مو نه دي پرېښي. تاسو پورا کوهاټ کې سترګه اوچت که کله کوهاټ کې کوم شي باندې تکلیف راغلی بیا هغې ته صرف پر صرف بیا مو ولاړي. دا تاسو سره یو غټ اعزاز ده چې کوهاټ کې ګوره پولیس لانجه راغله، زه لاړم مغزي کې های کورټ کې آی جي پي سره ما سټې واخیست. هر ځای کې تاسو ته دا یو پوزیشن مو برقرار ده چې څوک دې ته دا پیغور نشي کوی چې شاه محمود پلانکي ځای کې پیسې خستي، پلانکي ځای کې هغه ځای کې پټ شوی ده یا هغه ځای کې داسې پلانکی کار کړی، دا پیغور دې ته څوک نشي کوی. خو که ته څوک خبره کې انشاءالله په نرتوب مې دا الیکشن ته په نرتوب راوتی یم که نه ګوره ښه تکلیف مې برداشت کړو. خو صرف خدای ګواه ده د شاپور ما پیغور نه بچ کړی چې دا پیغور ونه شي چې یاره شاه محمود یا پیسې واخیستې یا وډر شو یا یې تکلیف هغه نه شو برداشت کوی او دا الیکشن نه وډر شو دست بردار شو.
کنه ما نه ډېر تکړه تکړه خلک دستبردار شوي دي. کوم تکلیفات ما 11 ځلې زه های کورټ ته لاړ یم، 11 ځلې. د اقبال بوره سره و 11 ځلې مختلف ګاډي بدلوه، سیګنالو سایډونه بدلوه، څه مو نه دي کړي. صرف پر صرف عزت دپاره مې کړي. سیټ هېڅ شوق مې نشته چې یاره سیټ خدمت سره مې شوق. او دا زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې تاسو صرف مو سره مټ په مټ ودرو. الله مو دې جوړ کړي دا سیټ ته یو ځل الله راکړي، زه دو ته ښایم، بیا به دام تاسو ته یو غیرت وي چې تاسو به خلکو ته ښایو چې ایم پی ای داسې وي. دا کارونه داسې کېږي او دا عوام سره ملاوېدن د طریقې سره کېږي. الحمدلله بدن کې مې طاقت شته، سټیمنا مې ډېره زیاته ده. دغو خلکو غوندې نه یم چې په 12 بجې ویچتېږم، په 11 بجې ویچتېږم. الحمدلله زه پوره عمر کې اذانونو سره ویچت شوی یم. بیا کله ما ژوند کې غرمې خوب نه ده کړی. بیا هر کوالټي الحمدلله شته، خو ووټ خو زه نه چا نه په زور خستی شم او پیسو کار زه کوم نه چې یو سړی په پیسو دې نه ووټ واخلي. وره دا ډېره ضروري خبره ده چې یو سړی په پیسو ووټونه خلي او هغه کروڑونه روپۍ ولګوي. خو ته دې باندې پوه شه چې هغه خو کاروبار دې سره کوي. هغه یو بزنس کوي چې یاره دا کروڑونه لګام، بیا به زه دا کروڑونه واپس دا عوام حقوق په خورم او دا پیسې به زه خپلې سر کام، نورې به مو باسم. نو دا خو کاروبار ده، موږ کاروبار نه کوو، خدمت کوو. الحمدلله خدمت کې چې شي کم پاتې نه وي. نو تاسو ته راغلی یو چې دې پولیس سټیشن باندې زه هر خپل شاپور کې ګرځم چې تاسو ایجنټۍ باندې هم لانجه مه کوو. د ایجنټانو کې بیا بغض کینه های نتار جوړ شي، بیا پلانکۍ وایي ته هغه سره ولاړې تا وژنه ده ته هم ووټ نه ورکړه. د دې پیره د ایجنټۍ هم پکې قربان کو. هغه لیول سره یې مه کوو چې کوم لیول سره مو پې جګاړې کولې. اکثر راځي جګاړې د ایجنټانو کې. دې پیره صرف پر صرف اتفاق و اتحاد مظاهره وکړو. انشاءالله دا سیټ چېرته هم نشي تللی چې څوره شاپور نه به زه ووټ وچتام. ګوره شاپور ډېر غټ ووټ فول کوي. پورا کوهاټ کې ټولو نه ستر یونین کونسل ده. بیا پورا کوهاټ کې ټولو نه ستر کلي دوه شاپور کې دي چې یو بورکا یو تورچپري. دا ډېر غټ ووټ فول کوي. نو مو دا هر ځای ته لکه ټولو ته دا هغه کوو چې ریکویسټ کوو چې دې پیره ووټونو کې یکجهدي وکړو، د ښځو ووټ په ټول فول کولو کوشش وکړو. لکه ګوره اکثر خلک وایي چې ښځې نه وباسو. نو دې کې څه دا بده خبره نه ده. ښځو ته موږ خپل انتظامات وکړو، سپیشل انتظامات به ورته وکړو. څرنګې پرده سیسټم غواړو انشاءالله به ورته وکړو. د ښځو ووټونه به هم فول کړو، د نرانو به هم فول کړو. د مو چې کوم ووټ د شاپور 9000 ووټ فول کېږي، ریجیکټ ووټونو سره 9000 ووټونه فول کېږي. او ګټې ووټونو ته 16000 13000 12 15000 پورې ګټې ووټونه دي. انشاءالله 9000 نه لږ ووټونه چې زه داسې نه فول کم، زه تاسو ته بار نه ډېر غټ ووټ راخلم. ګوره دا الحمدلله ګوره تاسو به ګورو چې ما سره صرف پر صرف هرې پارټي کې ورکران دي. پی ټي آی ښه سرګرم کسان دي، لکه بل چاته ووټ نه ورکوي. هغه به ته ګورې ما ته به پروګرامونه هم ارینج کوي، ما ته منډې درډې هم وایي، پیسې هم لګوي. د کوهاټ کې ګډ ده، د سورګل د پی ټي آی ګډ ده. هغو مکمل اتحاد کړی. څومره کوهاټ سورګل محلې دي تنظیمونه دي، هغو وړوکي ووټ کې اتحاد کړی ده چې یاره وړوکی درکوو، غټ موږ پی ټي آی ته ورکوو. داسې جویایي والي دي، هغه ځان ته څه یایي چې بس بالکل هغه خبره فدایان دي عام، خو هغو وړوکی ووټ نه ورکوي، علما نه ورکوي. ډېر زیات علما ما سره رابطې کې دي، ما ته یې چې وړوکی تا حق ته تا ته درکوو. نو دا ګوره دا د حقوقو جنګ ده، د پی کې چې کوم ده. اینې کې ګوره که څوک شریعت جوړوي، که څوک چینج راولي، که کومه طریقه راولي، یا خو وفاق نه رسي. دې کې خو موږ ته صرف اور صرف د هغه ضرورت ده کارونو. نو دې کې ما سره تعاون وکړو انشاءالله چې نا امیده کېږو به نه او چاته به د پیغور نه جوړېږو. والسلام ورحمة الله.